زما عزتمند مسلمانانو په دې آیاتونو مبارکو کې الله تعالی د قرآن کریم په باره کې دا بیان کوي چې دا قرآن کریم د متقیانو لپاره د هغه خلکو لپاره چې د هغوی په زړه کې تقوا او ایمان موجود وي د هغوی لپاره زما دا کتاب او زما دا قرآن هدایت او رهنمایي ده. زما دا کتاب او زما دا قرآن هغه خلکو له فایده ورکولی شي د چا په زړه کې چې ایمان موجود دی، د چا په زړه کې چې تقوا موجود ده، د الله تعالی نه یریږي، په غیبو باندې ایمان ساتي، یعنی غایبانه طور د الله تعالی نه یریږي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې تاسو هر ټیم د الله تعالی ذکر په ژبه باندې او په زړه باندې جاري ساتئ. یعنی د مسلمان دا یو صفت دی چې دی په هر حالت کې موجود وي، که دی په جومات کې وي، که دی د جومات نه بهر وي، چې په هر حالت کې یو مسلمان موجود وي، د ده په زړه کې به د الله تعالی استحضار موجود وي، د ده په زړه کې به د الله تعالی یره موجود وي. دی چې کوم یو کار هم کوي نو هغې ته به د مخکې نه سوچ کوي چې دا جایز دی او که نه، چې کومه خبره هم کوي نو هغې ته به د مخکې نه سوچ کوي چې دا جایز ده او که نه. دې ته ویل کېږي د الله تعالی یاد. چې کله د یو مسلمان په زړه کې دا استحضار پیدا شي، بیا دکه مسلمان ته ګناه کول دا ډېر زیات ګران شي. دا مسلمان بیا ګناه نشي کولی، د نیکۍ کار ورته آسان شي. هر یو هغه عمل چې هغه د الله تعالی حکم وي هغه دته آسان شي، او هر هغه عمل چې هغه د الله تعالی نافرماني وي، د الله تعالی د حکم نافرماني وي، د الله تعالی د قرآن نافرماني وي، نو هغه دته ګران شي، په هغې باندې دته عمل کول ګران شي. دا د یو مسلمان ایمان دی. پیغمبر علیه السلام د یو صحابي تپوس کوي چې یا رسول الله ما ته به دا څنګه پته لګي چې زما په زړه کې ایمان موجود دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته جواب ورکوي چې کله ته یو ګناه وکړې، د ګناه په کار باندې ته خفه شي، او کله د یو نیکۍ کار وکړې، د نیکۍ په کار باندې ته خوشحاله شي، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې ستا په زړه کې ایمان هغه موجود دی. دا د یو مسلمان په زړه کې د ایمان د موجود کېدو دلیل دی چې کله د ده نه د الله نافرماني وشي، کله د ده نه ګناه وشي، دی په هغې باندې خفه شي، دی په هغې باندې ستومانه. دا نه چې ګینې مسلمان ته به چېرته ګناه نه کېږي، د الله تعالی نافرماني به نه کېږي، د هر یو کس ته ګناه کېږي. پیغمبر علیه السلام یو روایت کې فرمایي کل بني آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. هر یو بني آدم هغه ګناهګار دی. د انبیاء کرامو نه علاوه څومره انسانان چې الله تعالی پیدا کړي دي، دا ټول د دوی نه څه ناڅه خطا کېږي، څه ناڅه ګناه د دوی نه کېږي، د الله تعالی د حکم نافرماني څه ناڅه درجه کې خامخا د دوی نه کېږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي کل بني آدم خطاء. هر یو بني آدم هغه خطاکار دی، هغه ګناهګار دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د ګناه کولو نه پس ستاسو کار څه دی؟ وخیر الخطائین التوابون. ګناهګار مسلمان چې کله د ده نه ګناه وشي نو د ده کار به دا وي چې دی په هغې باندې ستومانه شي، دی د الله نه په هغې باندې بښنه وغواړي، دی په هغې باندې افسوس وکړي او خفه شي. دا د دې خبرې دلیل دی چې د ده په زړه کې ایمان هغه کاملې طریقې سره موجود دی. که چېرته د ده په زړه کې ایمان نه و، دی به د ګناه په دې کار باندې خفه کېده نه. نو پیغمبر علیه السلام هغه صحابي ته همدغه عمل بیانوي چې ستا په زړه کې ایمان موجود دی، دا به تا ته څنګه پته لګي؟ د دې دلیل دا دی چې کله ته د ګناه کار وکړې نو ته په هغې باندې خفه شي، او چې کله ته د نیکۍ یو کار وکړې نو ته په هغې باندې خوشحاله شي. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې ستا په زړه کې ایمان موجود دی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې زما دا کتاب او قرآن د متقیانو لپاره او د هغه خلکو لپاره چې د هغوی په زړه کې ایمان موجود دی، دا د هغوی لپاره هدایت دی. خو بیا د هغه مؤمنانو څو صفات الله تعالی بیان کړي دي. یو صفت الله تعالی دا بیان کړی دی چې دوی به ایمان بالغیب ساتي، دوی به په غیب باندې ایمان ساتي. الله به نه لیدلی او په الله به ایمان وي، پیغمبر به نه لیدلی او پیغمبر باندې به ایمان وي، جنت او جهنم موږ نه دي لیدلي او په هغې باندې زموږ ایمان دی. نو دې ته ویل کېږي ایمان بالغیب. او دا د مسلمانانو خصوصیت الله تعالی بیان کړی دی چې د مسلمان خصوصیت هم دا دی چې دی به په غیب باندې ایمان ساتي. هغه څیزونه چې هغه د نظر نه بنا دي، دی به په هغې باندې ایمان ساتي. او دویم نمبر صفت الله تعالی بیانوي یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. دی به مونځ قایموي. پیغمبر علیه السلام روایت کې فرمایي دا مونځ دا د مسلمان
معراج مطلب دا دی چې د دې موږ په ذریعه سره د مسلمان الله تعالی سره ملاقات کوي. امام ابو حنیفه صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي که یو کس دا قسم وکړ چې قسم د زبانه الله سره خبرې کوي او بیا دې جمعه تراله او داسې او دوه رکعات نفل مونځ وکړو یا فرض مونځ وکړو یا سنت وکړو چې هر څنګه مونځ وکړو، امام ابو حنیفه صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي د قسم پوره شو. دې په خپل قسم کې ناکام نه دي، د خپل قسم پوره کړو. او دا غي وجه دا روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله یو مسلمان مستقدري او دې په موږ کې دا وایي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا سورۃ فاتحه دې تلاوت کوي. روایت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله دې وایي الحمدلله رب العالمین، نو پاسمانونو کې الله تعالی فرشتو ته خطاب کوي چې وګورئ زما فرشتو، زما بنده غته زما عبادت کوي او زما حمد بیان کوي. او چې کله دا بنده وایي الرحمن الرحیم، نو الله تعالی په اسمانونو کې فرشتو ته خطاب کوي مجدنی عبدی، زما بنده وګورئ عبادت ته ولاړ دی او زما بڑائی او لویی بیان کوي. او چې کله دا بنده وایي مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو پر اسمانونو کې فرشتو ته الله تعالی خطاب کوي زما دې بنده باندې یو دعا وکړه چې و ایاک نستعین، یا الله هر قسمه مدد کوم تا نه غواړو، د غیر الله نه مدد نه غواړو، او زه سره دا وعده کوم چې په هر میدان کې به سره مدد کوم. او چې کله دې دا وایي اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ماته د نیغې لارې هدایت وکړي چې زه په نیغه لاره باندې روان یم، د هدایت په لاره باندې روان یم. الله تعالی په اسمانونو کې فرشتو ته خطاب کوي چې زما فرشتو دا زما بنده زما نه دعا وکړه چې یا الله ما په نیکه لاره باندې په صحیح لاره باندې روان کړي، دته دا دعا ما قبول کړه. دته حشر او دته ملاقات په قیامت پر چا سره کیږي؟ پیغمبرانو سره کیږي، انبیاء کرامو سره، شهداو سره او صالحین سره، هغه خلق سره چې نیکان بندگان دي. الله تعالی فرمایي وحسن اولئک رفیقا، د قیامت پر چې د دې خلکو ملګرتیا چاته ملاو شوه، د انبیاء کرامو ملګرتیا چاته ملاو شوه، د صحابه کرامو، د تابعینو، د نیکانو، نو الله تعالی فرمایي وحسن اولئک رفیقا چې د دې خلکو نه ملګرتیا دا ډېره لویه ده. نو د مسلمانانو دویم صفت الله تعالی بیانوي چې دوی به لمونځ قایموي. د لمونځ د اقامت دپاره چې کوم آداب او شرایط پیغمبر علیه السلام خپلو صحابه کرامو ته بیان کړي دي، د هغې آداب او رعایت چې وساتلی شي نو هله دا لمونځ قایمېږي. او روایت کې پیغمبر علیه السلام چې فرمایلي دي چې دا لمونځ د مسلمان دپاره معراج دی، د دې په ذریعې سره دی الله تعالی سره ملاقات کوي. چې کله یو مسلمان بنده ته ضرورت راشي، دته یو حاجت راشي او دې دا غواړي چې زه د الله تعالی نه د خپل حاجت او ضرورت حاصل کړم، د هغې دپاره صرف او صرف دا یو طریقه ده چې د لمونځ په ذریعې سره به دې هغه حاصلوي. لمونځ یو داسې عبادت دی چې د دې په ذریعې سره به دې د الله تعالی نه خپل حاجات او ضروریات حاصلوي. د کومو خلکو تعلق چې لمونځ سره دی، د کومو خلکو تعلق چې نوافلو سره دی، چې په هر حاجت او ضرورت کې هغې الله ته ودرېږي، هغې چېرته ناکامه شوي نه دي، د هغې ضرورت چېرته نیمګړی نه دی پاتې شوی، د هغې حاجت چېرته نیمګړی نه دی پاتې شوی. په روایتو کې د پیغمبر علیه السلام صفات بیانوي چې کله پیغمبر علیه السلام ته به څه ضرورت او حاجت هم راغی بادر الی الصلاة، پیغمبر علیه السلام به د ټولو نه اول لمونځ طرف ته متوجه شي. او د هغې وجه دا ده چې دا لمونځ دا الله تعالی سره کلام دی، دا الله تعالی سره خبرې دي. د دې مثال داسې دی چې دا بنده د الله دربار ته حاضر شو او د هغه نه په هغه دربار کې خپل حاجت او ضرورت هغه ووایي. او دنیوي یو بادشاه، یو عام بادشاه چې کله د هغه دربار ته څوک راشي، د هغه ځای ته څوک راشي،
لانکې دعا د وخت چې په دنیا کې هغه نو قبول شي او هغه دعا تعالی موږ په آخرت کې ذخیره کړې و نن تا ته د هغې بدله او ثواب ملاو شو چې کله یو مسلمان هغه لاس اوچت کړي الله ته یو دعا وغواړي هغه رد کېږي نه خو چې په دنیا کې الله تعالی هغه څیز کې د فایده ویني نو په دنیا کې ورته ورکړي او که په دنیا کې څه فایده نه وي نو هغه ورته الله تعالی نه ورکړي هغه دعا د آخرت لپاره ذخیره شي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله کله به تاسو یو داسې کس ګورئ چې حاجت او ضرورت به وي الله ته اسمان ته به یې لاسونه اوچت کړي په چوغو چوغو به دعاګانې غواړي خو د هغه دعا نه قبلېږي او هغه د الله نه دا شکایت او شکوه کوي د الله نه ګیله کوي چې یا الله زه تا نه سوال کوم او زما دعاګانې نه قبلېږي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو به ډېر داسې خلک وینئ په چوغو چوغو به دعاګانې غواړي لاسونه به اسمان طرف ته اوچت کړي خو د هغې دعاګانې به د اسمان نه بره نه ځي د الله په دربار کې به د هغې دعاګانې نه قبلېږي د هغې وجه څه ده پیغمبر علیه السلام فرمایي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام دی چې کوم خوراک کوي نو هغه د حرام دی چې کوم څښاک کوي نو هغه د حرام دی کومې کپړې چې چولې دي هغې په حرامو پیسو اخیستې دي فأنا یستجاب له نو څنګه الله تعالی د ده دعا قبوله کړي څنګه به د اسمان دروازې د ده دعا ته کولاویږي داسې کس چې د هغه د بدن نشونما په حرام مال باندې شوی دی هغه چې کوم څښاک کوي هغه حرام مال دی کومې کپړې چې چولې دي نو هغه د حرامو پیسو دي پیغمبر علیه السلام فرمایي د خپلو ملګرو نه تپوس کوي فأنا یستجاب له چې زما ملګرو تاسو ووایئ چې د دې بنده دعا به څنګه قبوله شي که دې ډېرې چغې ووایي الله تعالی د خپل ضروریات او حاجات وغواړي نو د ده دعا هغه بره نه شي نو د دعا د قبولیت دپاره شرط دا دی چې د مسلمان په زړه کې ایمان موجود وي او د ایمان تقاضا دا ده چې هغه څیز ته به لاس نه وړي چې کوم څیز په تا باندې الله حرام کړی دی الله تعالی قانون مقرر کړی دی ضابطې مقرر کړې ده دا څیز ستا دپاره حلال دی دا مې په تا باندې حرام کړی دی چې کوم څیز الله تعالی حلال کړی دی د هغې مسلمان سره هېڅ حساب کتاب نشته هغه چې دی څومره استعمالولی شي ده ته مکمل اجازت دی خو چې کوم څیز الله تعالی په دې مسلمان حرام کړی دی او هغې د ذرې برابر هم استعمال کړي الله تعالی به دې د هغې تپوس کوي خو په دې وجه پیغمبر علیه السلام فرمایي د چا خېټې ته چې د حرامو یو مړۍ لاړه یو ذرې برابر یو مړۍ د ده خېټې ته د حرامو نه لاړه پیغمبر علیه السلام فرمایي څلوېښت ورځې د ده عبادات نه قبلېږي دې فرض لمونځ وکړي فرض یې ادا شو خو دا لمونځ یې بره اسمان ته نه خېږي د الله دربار ته نه ځي په دې لمونځ باندې چې مسلمان ته کوم ثواب ملاوېږي هغه ته نه ملاوېږي دی که روژه ونیسي نو هغه فرض به یې پوره شي فرضو تپوس به ترې الله نه کوي خو د روژې چې کوم ثواب دی هغه ورته نه ملاوېږي په عباداتو باندې چې د اسمان نه کومې فیصلې راځي کوم برکتونه راځي هغه به ده ته نه ملاوېږي ځکه چې د ده په خېټه کې د هغه حرامو هغه ذرات پراته دي تر څو پورې چې هغه د ده د بدن نه خارج شوي نه دي د ده دعا نه قبلېږي نو په دې وجه الله تعالی د مسلمانانو صفت بیانوي مسلمانان هغه خلک دي چې دوی به په الله باندې غایبانه ایمان ساتي لمونځ به ادا کوي په لمونځ کې به خشوع او خضوع پیدا کوي والله تعالی فرمایي ومما رزقناهم ينفقون کوم مال دولت چې ورته ما ورکړی دی د هغې نه به د الله تعالی په لاره کې خرج کوي الله تعالی د موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى